وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك وأولادك وآبائك يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. ده حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مناقب منگا شروع کړی دي استاد تذور کی او دغه سلسله منگا د خواجاګان چشت اهل بهشت روانه کړی ده چې آی کې اول زمونږه شیخ و مرشد حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تے دمونږ د هغې تذکره شروع کړه د هغې مختصراً سمای عمری مونږه بیان کړه. نن چند خبرې د هغې په شهادت کې کوو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مخ کے فرمائلو چې تبا شہید کیږي. یو مقام دی رسول اللہ مبارک سره تشریف فرما دے اور رسول اللہ مبارک کو فرمائل اشق الناس رجلان دوا سړي ډیر بدبخت دي په دې کائنات کې دو سړي ډیر بدبخت دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته مخ مبارک راتو کو ورته فرمای تا ته پته شته ډومبه بدبخت انسان څوک دی؟ نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمای چې ډومبه بدبخت انسان هغه شخص دی چې چا د صالح علیه السلام اوخه شهید کړي وا. قیدار بن صالح بن جندع دا غنومو قیدار وې دا ډیر بدبخت انسان دی. بیا ورته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې دویم بدبخت انسان څوک دی؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې دا الله او دغه رسول په دې دویم باندې خبر دی. الله او دغه رسول په دې دویم باندې خبر دی. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي دویم هغه شخص ته چې تا به شهید کړي. هغه په دې کائنات کې بدترین بدبخت انسان دی چې تا به شهید کړي. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نا حضرت علی سے مبارک تا اطلاع ملو شوی و چې ته به شهید کیږي. یو ورځ یو موقع باندې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ډیر شدید بیمارو. شیخین مبارکان حضرت سیدنا عمر سے مبارک اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہما دوی مبارکان هم تپوس لتلیو چې رسول الله مبارک په هم تشریف روړو. رسول الله مبارک استقبال د صحابه کرام پاسه د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ رسول الله مبارک ته فرمای چې د الله رسول د علی سے مبارک دا بیماری خو ډیره زیاته شدید ده او ډیره خطرناک ما تخکاری. نو رسول الله مبارک وته فرمای چې نه دا تک د شدید ده خو خطرناک نه ده، یعنی حضرت علی سے مبارک دی بیماری نه نمري دیبا په مرګ د شهادت د دنیا نه ځي، دیبا په مرګ د شهادت دنیا نه ځي.
دارنګه د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ یو شاګرد خاص دی ابو الاسود الدوئلی رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایي چې د حضرت علی سے مبارک تپوس لتلو ما یو مقام ډیر بیمار شوی وای ما وته فرمایل چې تاسو د بیماری ډیره شدید داسې نه چې تاسو چرته د دې بیماری نه پرده نشئ نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک وته فرمایل چې نه ما تشاه عرب و عجم و فخر بنی آدم مخبر صادق رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته فرمایلی دي چې تب په مرګ د شهادت دنیا نه ځي زه د دې بیماری نه نمرما زه به ټیک شم نو دونه هغه یقین د رسول الله مبارک په خبره باندې وو چې رسول الله مبارک څه فرمایلی دي هغه به کیږي یو ورځ د کوفی په جامع مسجد کې تقریر کولو نو یو شخص ورته پاسېدو حضرت علی سے مبارک ته وته فرمایي چې قربان د دې آیات مبارک څه مطلب دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا د دې آیات مبارک څه مطلب دی نو د دې آیات معنا اول کول ضروری دي چې تاسو په پیښی د دې آیات مبارک مطلب دا دی چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه د مؤمنانو سړونه تاسو بازي سړی شتا چې هغه کوم وعده الله تعالی سره کړی و نو هغه رښتونه کا هغه معنی رښتیا قائم شول فمنهم من قضى نحبه پس بازي لدوینه هغه چې د خپل وعده پوره کړه ومنهم من تذر او بازي دا هغه دي چې هغه لا په انتظار کې دي د الله تعالی وعده به پوره کوي وما بدلوا تبديلا او دای ذره برابر هم د الله تعالی په دی وعده کې تبدیلی نه دراوستي نو حضرت علی سے مبارک نه چې دغه شخص تاسو کو چې د دې آیات مبارک تفسیر څه دی د چا په حق کې دا نازل شوی دی نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې دا زما د تر د سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ په حق کې نازل شوی دی چې هغه د احد په جنگ کې شهید شو دا د ما د تر د زوی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په حق نازل شوی دی چې د بدر په جنگ کې هغه شهید شو هغه خپل چې کم دی هغه عہد پوره کړو چې کوم الله تعالی سره کړو ومنهم من ينتظر او سوق پکې په انتظار دي وغزیما مال عہد چې کوم الله تعالی سره د شهادت شوی دی هغه لا نه دی پوره کړي او زلا په انتظار کې ما نو دینه مراد زمام دی چې زب کله د خپل عہد پوره کوم یعنی زب کله په مرګ د شهادت فائز کیږم د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په وخت کې یو فتنه راوچته شو چې ایته فتنه خوارج ویل کیږي هغه د حضرت علی سے مبارک سره په جنگ کې هر ټیم به شریکو حضرت علی صاحب سره په جنگ کې جنگیدل د امیت کې دغه مرګتیا کې به جنگ کولو کله چې د جنگ صفین حضرت علی صاحب مبارک واپس تشریف وروړو نو د تحکیم فیصله وکړه حضرت علی صاحب مبارک فرمایل چې موږ بلک د حکمت نه کار والو او د خپل فیصله بلګي نرم کو چې نور مسلمانانو ته مزید تر نقصان نه رسیږي په دې فیصله سره چې کوم دی یو ډله روچته شو د حضرت علی سے مبارک خلاف او حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ باندې د کفر فتوا ولګوله حضرت علی سے مبارک باندې د بدعات فتوا ولګوله او حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ باندې د شرک فتوا ولګوله چې دا مشرک دی دا درې فتوی خوارج په حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ باندې ولګولې خوارج دا د کوم وخت نه را پیدا شوی دي دا د رسول الله مبارک د وخت نه را پیدا شوی دي چې کله یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک مال غنیمت تقسیمولو
مال غنیمت تقسیمولو نو په دې دوران کې به دا واقعه تاسو ډېره اورېدلې وي چې یو شخص رالو چې ذوالخویسره د هغه نوم و. ذوالخویسره په دې معنی مشهور او خپل نوم یې حرقوس بن زهیر و. حرقوس بن زهیر دا شخص را مخکې شو او رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په مقام جعرانه کې جعرانه نه اوسم چې کوم د خلق عمره کوي الله تعالی دې زموږ شهادت نصیب کړي. مقام جعرانه کې رسول الله مبارک مال غنیمت تقسیمولو نو دغه لعنتی را مخکې شو رسول الله مبارک ته وی اعدل اے د الله رسول اعتدال وکا ته عدل لکه. نو رسول الله مبارک وته فرمای ویلک من يعدل الله دې تا هلاک کی زمانه بغیر سوک داسې په دسمه کشته چې غب عدل وکي زه خو به عدل کوم کنه. نو فقال عمر اعزل لي فلا اضرب عنقه وحضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روچت شو وته فرمایل د رسول الله مبارک ته چې د الله رسول ما ته اجازت راکا چې زه د دنه د سر وهمه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا سر ته مو وها ان له اصحابا د مرګری مشته ده د مرګری یا رسول الله مبارک را روان وخت اشاره وکړه چې د داسې مرګری را روان دي چې زما دین ته تاسو ته ډیر نقصان در رسي. او وی فرمایل یحکر احدکم صلاته مع صلاتهم دای به داسې بهترین منځونه کوي چې تاسو ته به د خپل منځونه سپک راښکاره شي. داسې اوږده اوږده سجدې به کوي داسې اوږده اوږده قیام به کوي داسې اوږده اوږده رکوګانې به کوي چې تاسو ته به خپل منځونه د هغې په مقابله کې سپک راښکاره شي. وصیامه مع صیامهم او روجې به ډېرې نیسي روجې به هم ډېرې زیاتې نیسي او دونه بهترین روجې به نیسي چې تاسو ته به خپلې روجې د هغې په مقابله کې سپکې راښکاره شي چې موږ خو هېڅ هم نه کوو دی خو ډېر باعمله دي. بیا فرمایي یمرقون من الدین دی به د دین نه داسې وتې وي څنګه چې د ښکار نه د غشې وځي دی به داسې د دین نه وتې وي. رسول الله مبارک د هغې نښې موږ ته ښکاره کړې د خوارجو چې دی به اوږدو اوږدو منځونه کوي. رسول الله مبارک حضرت عمر صاحب ته فرمایي چې اوږدو اوږدو منځونه به کوي روجې به ډېرې نیسي. او بل روایت کې حضرت علی صاحب مبارک ته فرمایلی دي چې داسې یو ګروه را پیدا کېدونکی دی چې تاسو ته به د هغې په مقابله کې خپل منځونه سپک ښکاره شي خپلې روجې به درته کمزورې ښکاري بهترین اواز کې به تلاوتونه کوي بهترین انداز سره به د کلام تلاوتونه کوي. خو علی دا غیبه ذره برابر هم د حلق نه ښکته دا قرآن سینې ته نه کوزیږي دا ذره برابر هم. او دې کې به یو شخص وي حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې نه هغه نشانیان حضرت علی سے مبارک ته ښودلې وي. خلکو ویل حضرت رسول الله مبارک سره د علم غیب نشته ولی ورسره نشته. ګوره دونه حده پورې حضرت علی سے مبارک ته هغه نشانیان ښودلې وي چې دی کې به یو سړی وي په دې ګروه کې په دې ډله کې د هغه به د شا د بر اډوکې نه وي د هغه به دلته د زنانو د سینې په شان یو غوښه وي د زنانو د سینې په شان او د هغه غوښې د پاسه به سپین ویښته وي. اے علی ته به دی سره جنګ کې حضرت جندب رضی الله عنه فرمایي چې ما کله حضرت علی سے معیت کې دا جنگ کولو وایي زه حیران وم چې دا خو ډېر بهترین تلاوت کوي دا خو ډېر بهترین منځونه کوي دا خو ډېر بهترین روجې نیسي او حضرت علی صاحب دی سره جنګ کوي. خو وروستو چې د هغې نه خبر شوم چې د دی عقیدې ټولې خرابې دي د صحابه کرامو ګستاخ دي. نو خوارجو په خلاف بیا حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په مقام حروره باندې په عراق کې لوی جنگ کړی دی نور حملې پې کړي دي. حضرت زید بن وهب رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې دغه جنگونو کې زم حضرت علی سے مبارک سره شریک ما د خوارجو خلاف چې کوم حضرت علی سے جنگونه کړی دي و یو مکبانه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره زه موجود ما و ما ته فرمایل چې وګوره دی ډله کې دی مردار خلکو کې دی خوارجو کې وګوره هغه شخص پکې نشته چې کوم رسول الله مبارک ما ته یاد کړو چې دا غپا د املا په سټ کې سره برا دلته چې کوم دی غوخه وی د زنانو د سینې پشان بل روایت کې راځي نه چې دا غ لاس په دا شی راغون شوی وی دلته ل اخره کې چې څنګه د زنانو د سینې راغونډه شي وی داسې او تک تور شخص پي رسول الله مبارک وته مخ کې نه خودول وای صحابه کرام ګرځي د حضرت علی سے مبارک په حکم باندې یو مردار چت کی شاوله چکی دام نه دی بلم ګوري دام نه دی حضرت علی سے مبارک تراله ورته فرمایي چې اے علی سے مبارک مونږ خو کته مونږ خو پکې هغه شخص پیدا نکړو حضرت علی سے مبارک جلال کې را پاسېدو چې زما د الله په ذات باندې قسمی ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي او رسول الله مبارک چې څه فرمایلی دي هغه اختیار فرمایلی دي زه په خپل ګورم دغه شخص حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک په خپل پاسېدو بعضی روایتو کې راځي چې دا د یو کوټنۍ غونته کې دغه سړی کوټنۍ غونته یو هغه کې دغه مردار پروتو او بعضی روایتو کې راځي نه چې خلکو کې پټ پروتو حضرت علی سے مبارک د خوارج با چې کوم مردار شو هغه به داسې کته اخر حضرت علی سے مبارک هاغه شخص ته ورور رسیدو او صحابه کرامو ته आवाज وکړو چې راشي چې کوم نشانی ما تاسو ته یاد کړی و رسول الله مبارک ریختونه پیغمبرو او ریختونه پیغمبر دی سی چې موږ ته فرمایلی دي بالکل حق او سچ فرمایلی دي راشي هاغه شخص وګورئ نن سونا کاله مخکې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دغه شخص نشانی ما تاسو ته کړی دا چې وې که تو ما غشان دغه پشا باندې دلته غوخه د زنانو د سینې پشان او سپین وخت په پراتو او حضرت علی سے مبارک تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې دغه خوارجو خلاف چې چام جنگ وکړه ټول جنتیان دي ګوره هغه به ټول جنتیان دي نو دغه خوارجو د حضرت علی سے مبارک خلاف مشن روان کړو او حضرت علی سے مبارک د حکومت خلاف دای په مکه معظمه کې د خارجیانو د حضرت علی سے مبارک خلاف یو پلان جوړ کو او یوازې د حضرت علی سے خلاف جوړ نکو د دوه صحابه کرامو نور خلاف هم جوړ کو چې کې حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه دی حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د دې دوانو خلاف هم پلان جوړ کو چې دا دوانه به هم شهیدان کو او خپل کې مشوره وکا چې موږ به دا درې واړه صحابه کرام شهیدان کو او د تاریخ په بدلو مونږه د تاریخ کې به مونږ یو نوې کار کو دای چې کوم دی را روان شول خپل خپل منزل طرف ته عمر بن تمیمی خارجی لعنتی په دې باندې ځان تیار کو چې زب حاکم مصر د مصر بادشاہ حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ شهید کوما برق بن عبد الله حمیمی لعنتی خارجی اغا په دې باندې تیار شو چې زب حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ شهید کوما عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنتی خارجی په دې باندې تیار شو چې زب حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کوما دغه لعنتی شخص کوفی ترالو په دې نیت باندې چې زه حضرت علی سے مبارک شهید کم او دغه ورځ دې د پاره ولسم رمضان دی ټول اٹھا کولو چې تبم په ولسم رمضان باندې حضرت عمر بن العاص شهید کی تبا چې کوم دی حضرت امیر معاویه سے شهید کی او زب په ولسم رمضان باندې سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ شهید کما کله چې عبد الرحمن بن ملجم مرادی لعنتی خارجی راو رسیدو نو د قبیله تیمور رباب
یو قبیله وا کوفه کې دا خارجیانو هغه سره ملاقات وکړو. تاریخ کې راځي چې د کې یو زنانه و قطام بنت الاسمع دا یو زنانه و چې ډېر بهترین صورت ول الله ور کړو، حسین او جمیله و. و عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی خارجي په دې باندې عاشق شو. چې په دې باندې عاشق شو دې ته د نکاح پیغام ورکړو چې ما سره واده وکړه. دی ورته وویل چې زما یو څو شرایط دي، که هغه شرایط تا پوره کړو نو زه بالکل تا سره واده کوم. وایي څه شرایط دي؟ وایي 3000 درهمه به چې کوم دی په مهر کې راکې، یو غلام به راته راکې، یو به خادم راله راکې، او بل به ناپاک خبره ورته وکړه چې حضرت علی سے مبارک به شهید کې، حضرت علی سے مبارک به شهید کې. زما چې کوم دی دغه 3 خبرې دي، 4 خبرې دي چې 3000 درهمه به راکې، یو غلام به راکې، یو خادمه به راکې، او حضرت علی سے مبارک به شهید کې. دغه عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی خارجي پہ تیار شو چې بالکل حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ته هم پته وا چې زبد د خوارج او د لاسا شهید کیږم. اشعث چې دا د حضرت علی سے مبارک یو محب سړی و، حضرت علی صاحب سره مینه کوله. د فرما چې ورځ ما عبدالرحمن ابن ملجم لعنتیو کتو چې توره تیر کوله او نوی زوی توره وا. وای زه ویریدم، وای ما د عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی ته ویلی چې د جنگ زمانہ هم نه ده، چرته په جهاد باندې جون روان، دا توره ولې تیر کې لګیا دی. وای عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی ما ته ویلی چې نه زه د کوفی او خان چې کوم دی علالوما دې د پاره زدا تیر کوم. وای زه مخ سره رالم حضرت علی سے مبارک ته دا خبر وکا چې عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی خدا سے کار کوي او ما ته یره د ددنه اسنه چې تاسو چرته شهید نکړي. حضرت علی سے مبارک وته فرمایل چې ما باندې هغه چرته د حمله حرکت ته دی کړي، زه په څنګه اعتبار وکم چې هغه ما شهید کړي. و یورز د کوفی په منبر باندې حضرت علی سے مبارک بیان کولو د جمعې پر ورځ باندې. وای دغه عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی خارجي و ته مخامخ ناسته. وای د ځان سره ویلي خروس جخ مرګري وورېدل هغه خبره. دوی ځان سره ویل چې اے علي زبتانه دا ټول خلق خلاصوم، زبتانه دا ټول خلق خلاصوم. و یا خبره چې دی جخ مزګزار وریدله. وای د مز نه پس د ټولو د عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی د جمعات د بهر راګیر کو مریته ولا پړې واچو راخ کوی. وای چې ته زمونږ د بادشاہ د امیر المؤمنین پشان کې دا خبره کې. حضرت علی سے مبارک خو رهندلم ډیر زیاتو، کریم هم ډیر زیاتو. رالو خلک تن بند کړه، لری کړه تنه چې اولی دا تاسو راګیر کړي. وای جد تاسو خلاف دا خبره کړي. حضرت علی سے مبارک وته فرمایل چې ګوره ته خو سب پما حمله نه دا کړي، شکایت به ایمانه سپمای حمله نه دا کړي، خلکو نه اخلاص کو رخصت کو. عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی با هر ټیم د خپل براءت اظهار کولو چې زه حضرت علی صاحب شهید کوما، زما دا اراده قطعا نشتا. براءت اظهار به پخکارا مانه کولو چې په کوم سحر باندې حضرت علی سے مبارک د سحر په مانځ کې په مسجد کې شهید شو. په هغه شپه باندې حضرت علی سے مبارک ته تاریخ کې راځي چې وای خوب نو ډیر نه ورتلو. وای کله کله به د خپل کټ نه راپاسېدو، د خپل بسترې مبارک نه بهر ته به بار تشریف وروړو او بر به د اسمان ته وکتل او ځان سره به فرمایل چې نن خو هغه شپه جوړې ما تخکاري چې کومه د شپې د سحر وعده رسول الله مبارک ما سره کړی ده چې ته به د سحر په مانځ کې شهید کیږي. وای په دغه ورځ باندې سیدنا امام حسن سے مبارک فرمایي چې د سحر وختو اذانونه لانو شي
وای ما خپل پلار مبارک سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې بچې بیګاره ته رسول الله مبارک په خوب کې رالو وای ما وته ګیلو کا چې ستا د امت خو ما سره ډیره با انصافي راغستې ده او ما سره چې کوم دی د نیکۍ سلوک ونه کړو په ما باندې د شرک د بدعاتو د کفر فتوی لګېد وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته فرمان چې د دې په حق کې دعا وکړه وای ما دعا وغوسته اے حسنه د رسول الله مبارک په مخ کې چې یا الله ما ته د دې نه بهترین مرګري راکړي بهترین دوست را لراکړي او دې د یا الله بهترین خلق مرګري ورکړي امام حسن سے مبارک فرمایي چې په کم سحر باندې زما پلار مبارک شهید کېدو وای دا خوب ما ته بیان کو چې د رسول الله مبارک په مخ کې مې دا دعا وکړه او بیا ما خوب اشتیام شو کومه دعا چې حضرت علی سے مبارک کړی و چې ما ته بدترین دشمن ورکړي چې دی په خدای غر کی او ما ته بهترین دوست راکړي او ما غشو چې د الله تعالی سره ملاقات شو رسول الله مبارک سره ملاقات شو نو بل روایت کې راځي چې نه په دغه شپه باندې حضرت علی سے مبارک لګ لیټ مانځه د پاره راوته وای درې پیری مؤذن ورته आवाज وکړي چې الصلاه یا امیر المؤمنین الصلاه یا امیر المؤمنین حضرت علی سے مبارک لګ وخت پس را پاسیدو وای چې څنګه را پاسیدو نو ځان سره فرمایل چې اے علی مرګ د پاره ځان تیار کا ډیر قریب دی چې تاسو سره ملاقات کوونکې دی د مرګ ډیر ضرب تاسو سره مرګ ملاقات کی وای په دغه موکمانه ابن نباه دا د حضرت علی سے ابن مخ کې روانو وای دې مخ کې لاړو لارې چکا وای عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی سره یو بل شبیب نوم سړی او شبیب اغم خارجیو یو طرف ته پتیار کې ولاړو بل طرف ته پتیار کې ولاړو چې حضرت علی سے مبارک څنګه مسجد ته داخليږي نو موږ په د توري گزار کوو او حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ چې کله مسجد ته تشریف وړو نو دو توري ښکارا شوي او یو توره شبیب چې کوم هغه ویریدو حضرت علی سے باندې کامیاب نشو او دهغه عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی لګی شو حضرت علی سے مبارک په سر مبارک باندې داسې وفلو حضرت علی صاحب شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې ویني مبارک را روان شو مخ مبارک په وینو باندې کا کډ شو ګیره مبارک چې کوم دی په وینو باندې کا کډه شو اور اپری وته چې را پری وته امام حسن سے مبارک خپل بچی مبارک روشت کو مسجد کې چې څونه خلک موجود وي ټول روچت کو دغه شبیب نومي سړی او عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی دای دوان او تختید خو په دې کوفه کې یو پهلوان مغیره بن نوفل دا غنمو مغیره بن نوفل دا یو ډیر بهترین پهلوانو شبیب نومي سړی لعنتی خو تختیدو وی د عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی تور داسې په هوا کې تاوله او ویل چې څوک مخې لرانه شي ګنې مړ بم کم خو د مغیره بن نوفل وی دا ډیر بهترین پانوان وی د یو درون صادر پیدا کو زر درون صادر پیدا کو او هغه اوچت کو او په دغه عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی ورلړ کو هغه صادر کې راګیر شو چې صادر کې راګیر شو عبدالرحمن ابن ملجم لعنتی قیدی شو دلته حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په زخمونو په حالت کې دی او دا خپل قاتل لپاره سه بهترین خبرې کوي خپل بچو ته فرمایي امام حسن سے مبارک ته امام حسین سے مبارک ته او خپل خادمانو ته فرمایي چې دا قاتل قیدی دی موږ سره لا د خوراز کات خیال وساتئ
د ده خاطر تواضع کوي. که زه ژوندی پاتې شوم نو زه به د ده نه تپوس کوم د خپل خبرې. که زما خوښه وه نو مردار به یې کړم، او که زما خوښه وه نو معاف به یې کړم. خو زه کله که د دغه زخم د وجې زه شهید شوم نو بیا یې مه پرېږدئ، ما پسې چې کوم دی راولېږئ، ما پسې راولېږئ. د زخمونو په حالت کې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ یو عجیب وصیت او نصیحت خپلو بچو ته کړی دی چې هغې کې ما او تاسو دپاره هم ډېره رهنمایي پرته ده. حضرت علی سے مبارک خپل بچی ځان سره کېنول، فرمایي ورته چې زه تاسو ته بچی د الله یره زړه کې در اچوم، د الله نه به یریږئ بچی. که ستاسو په زړه کې د الله یره وي نو تاسو به هېڅ چریم غلط کار ونه کوئ. نن سبا چې دا ما تاسو ګناهونو مانې وي، تکړه یو، د خلکو حق وهو، خلکو سره بې انصافیانې کوو، خلکو سره بغضونه حسدونه کوو، خلکو سره ظلمونه کوو. دا ولې کوو؟ زما په زړه کې ستاسو په زړه کې یا د هر چا په زړه کې د الله یره ختمه شوه، د الله یره ختمه شوه. نو حضرت علی سے مبارک د الله د یری تلقین کو ورته ول چې بچو الله نه به یره ساتئ. ګور دویم تلقین ورته کو تو بچې دنیا پسې به هیڅ چریم نه کېږئ. ګوره کو دنیا پسې تاسو وشوئ نو دنیا به تاسو رسوا کړي. ګوره د دنیا لالچ په زړه کې به نه ساتئ. دریم نصیحت ورته کوي، ورته فرمایي بچې چې کوم څیز تاسو نه لرې وي تښتي درنه هغه ته مه قریب کېږئ، چې کوم خلک درته قریب دي هغې ځان ته نور مراجع کوي. څلورم ورته فرمایل بچو همیشه حق خبره کوئ، کوم ځای کې چې حق خبرې نه بچې مخ مه ګرځوئ. پنځم نصیحت ورته کو بچو کلم تاسو چرته یتیم وګورئ نو یتیم باندې رحم کوئ، یتیم سره د شفقت معامله کوئ، د مهربانۍ معامله کوئ. شپږم نصیحت ورته کوي بچو که چرته تاسو بې کسه خلک ولیدل، بې سهاره خلک هم ولیدل چې څوک یې نو خپل زړه ته یې راجوخت کوئ، هغې له سهاره جوړېږئ. څه بهترین نصیحت کړی دی. ګوره حضرت علی سے مبارک فرمایي بچو همیشه د آخرت دپاره تیاری کوئ، همیشه د آخرت دپاره تیاری کوئ. ظالم سړي دشمن جوړېږئ او د مظلوم سړي سره د مدد کوئ، د مظلوم سړي حامی او ناصر جوړېږئ. همیشه بچې په کتاب الله باندې عمل کوئ، په سنت رسول باندې عمل کوئ، په دې کې به ستاسو کامیابي وي. او د خدای او د رسول په اطاعت کې که تاسو مخلوق ملامت کوي نو د خلکو د ملامتیانه مې یریږئ. ګوره حضرت علی سے مبارک بچو ته فرمایي که د الله او دغه د رسول په اطاعت کې تاسو باندې څوک ملامت وایي نو د الله او دغه د رسول په اطاعت کې د چا د ملامتیانه هیڅ حرم مې یریږئ. وایي دي درمانې خلک. بیا ورته فرمایي خپل دریم زوی ته چې د بیبي خیبرۍ نه پیدا شوی بچی محمد بن حنفیه رضی الله تعالی عنہ، دا د حضرت علی سے مبارک زوی وی هغه ته داسې پارام پارام مخ مبارک راته وکړو. ورته فرمایي بچی تم زما زوی یې او دا کومې خبرې چې ما ستا د وروڼو ته وکړي دا تا تم کومه، دا تا تم کومه. او بچی تا ته دا وصیت هم کومه چې دا دواړه روریان تا نه مشران دي، ته به د دوی د حق خیال ساتي، ته به د دوی تابعداري کوي او د دوی د رای نه بغیر به بل غلط یعنی لاره نه استعمالي، غلطه لاره به نه استعمالي، چې کومه لاره درته دوی ښیي هغه لاره باندې بسي. وی بیا حضرت امام حسن سے مبارک او امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته مخ مبارک راتو کو ورته فرمایل بچو دا ستا سرور دے محمد بن حنفیه، دا ستا سرور دے او زه تاسو ته د ده په باره کې هم وصیت کومه چې د ده پلار او ستاسو پلار یو دی.
فاطمیه بین هغې پیدا و دا د بیبي خبرې اولاد نو دا ستا سرور دی د سره به چې کوم دی د ورورولۍ ماحول تاسو ساتئ او حضرت علی سے مبارک فرمایي چې د سر به تاسو مینه کوئ محبت پې کوئ ځان ته به راجغت کوئ حسنین و کریمین مبارکانو ته دغه نصیحت وکړو او بیا تاریخ کې راځي چې حضرت علی سے مبارک د زخمونو په وجه باندې نورې زیاتی خبرې ونه کړې شوې او صرف کلمات طیبه یې وفرمایله او روح مبارکې وی ورکو روح مبارکې ورکړو او چې کله حضرت علی سے مبارک باندې د توري گزارو شو دا پټکې مبارک اوس موږ سره د نقشه کېشته دی اوس هم په د هغه توري چاپ ښکاري بره په سر باندې دا د هغه توري چاپ دی نو دینه